زما څلور زامن او پنځه لوریانې دي. د دې څلورو زامنو واده مې د دې څلورو لوریانو سره وکړ. عبدالله بن مبارک وایي توبه توبه دا رسې چل کړی. هغه وایي دا زمونږ په دغه کې جایز دي، دا خو د فخر خبره ده. د خپلو زامنو واده مې د لوریانو سره وکړ. لکه مې تصور هم راغی. ما وایي نبي علیه السلام د چا سلام نه رالیږلی یم. نو اوس وی مخکې وره وایي چې سلام دا کار مې وکړ. وایي بیا یوه لور مې پاتې شوه، هغه ډېره غیرتمنده لور وه زما. نو به داسې کار مې وکړ په هغې مې په خپله نکاح وتړله، په خپله مې ورسره واده وکړ. مونږ ورته نکاح وایو، هغې ورته واده وایي. د لور خور په وجه باندې یو خبره کوم بس اخیرې. وایي عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه حج له لاړ. چې ویې کتل خوب یې ولیده آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک خوب کې راغی. او هغې له به خوب کې ولې نه راځي؟ هغه محدث و حدیث په د نبی علیه السلام پڑھاول. الله دې موږ ته نبی علیه السلام زیارت نصیب کړي، آمین وایي. چاته پکې زیارت نصیب شوی دی که نه؟ سبحان الله. بل چاته زیارت نصیب شوی؟ سبحان الله. الله دې بعضې خلکو ته وایي خو پټ پټ وایي، ال به نه وایي، شته که نه؟ انشاءالله. وایي نبی علیه السلام ونه راغی چې عبدالله ورشه په دغه بغداد کې یو مجوسی دی او هغه ته زما سلام ووایه، ورته وی زما پیغمبر د جنت چابي درکوي خو یو وعده ترې واخله. توجه غواړم ستاسو، ځکه پیغمبر چې چاله خوب کې راشي نبی علیه السلام وفرمیل من رآني فی المنام فقد رآني. تاسو ته وی من رآني فی المنام فقد رآني، چا چې زه پیغمبر ولیدم فقد رآني اومزې لیدلی یم. بس دا د پیغمبر جمله ده. او بعضې خلک داسې وي چې د ځان د مشهورتیا دپاره دروغ ونه وایي. یاره جي پیغمبر مې خوب کې ولیده. چا چې د دروغ وي چې پیغمبر مې خوب کې ولیده، نبی علیه السلام وی فلیتبوأ مقعده من النار. وی دې د ځان له په جهنم کې د اور ټکانه تیاره کړي. د ما محترم بعضې خلک د دروغ هم د ځان د یاره جي نبی علیه السلام مې خوب کې لیدلی. علامه ابن سیرین رحمت الله علیه یو کس وایي حضرت نبی علیه السلام مې خوب کې لیدلی، په ډکه مجمه کې وویل. نو نبی هغه پوه وه، هغه ورته د خوب تعبیر هغه ته علم، د خوبونه تعبیر هغه ته علم. نو هغه ورته یې لږه حلیه بیان کړه چې د احادیثو کې څنګه راغلی همداسې دی که نه. وایي چې حلیه چې دی ورته وي بس وي کس غلی شي. وایي رکشه دروغجنه، د ځان د مشورېدو دپاره دا دروغ وایي په پیغمبر باندې. نو نبی علیه السلام چې چا زه خوب کې ولیدم خو همزې لیدلی یم. نو عبدالله بن مبارک را پاسې ما وایي چې یو مجوسي ته به زه وایم چې پیغمبر تا باندې سلام وایي. ما وایي معاذ الله معاذ الله توبه، داسې کیدی شي. مجوسي خو د الله دشمن دی او د پیغمبر دشمن دی، هغه خو د اور عبادت کوي. بیا مې بیت الله شریف کې خوب ولیدم، طواف پې کو ستړی شوم کېناستم. بیا نبی علیه السلام راغی. عبدالله ما تا ته ونه وی چې بغداد کې مجوسي ته به زما سلام ووایې، ته ګپ ګڼې. بیا را پاسېدم، ما وایي خدایه څه وکړمه. په درېیم کرت چې مې خوب ولیده نبی علیه السلام مبارک راته غوسه شو. ما چې عبدالله دا سلام ورسوه. ما وایي چې تابعدار یم، پوه شم چې دا خوب رحماني دی او دا د نبی علیه السلام جمله ده. رالم بغداد کې مې تپوس وکړ، د مجوسي نام بارام نامه وه، د هغه مجوسي بارام نامه وه. په بغداد کې مې تپوس وکړ چې راته وي مجوسي عبدالله ابن مبارک ته په مجوسي څه کې. دروازه مې وډبوله، وایي چې مې وکتم مجوسي راووته. ما ته نه تپوس وکړ چې زمونږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تا ته سلام وایي. ویا حیران شو. ما ورته دا راته ووایه چې څه عمل داسې کوي. ستاسو توجه غواړم، د لور خور خبره کوم جي بس خبره ختمو. وایي ما څه دا هېڅ عمل داسې نه کوم، د ما عمل خو تا ته معلوم دی. وایي داسې کار وشو، قصې ذکر کوله. وایي زما څلور زامن او پنځه لوریانې دي. د دې څلورو زامنو واده مې د دې څلورو لوریانو سره وکړ. عبدالله بن مبارک وایي توبه توبه دا رسې چل کړی. هغه وایي دا زمونږ په دغه کې جایز دي، دا خو د فخر خبره ده. د خپلو زامنو واده مې د لوریانو سره وکړ. لکه مې تصور هم راغی. ما وایي نبي علیه السلام د چا سلام نه رالیږلی یم. نو اوس وی مخکې وره وایي چې سلام دا کار مې وکړ. وایي بیا یوه لور مې پاتې شوه، هغه ډېره غیرتمنده لور وه زما. نو به داسې کار مې وکړ په هغې مې په خپله نکاح وتړله، په خپله مې ورسره واده وکړ. مونږ ورته نکاح وایو، هغې ورته واده وایي. وایي بیا حیران شوم. ما وایي چې نبي علیه السلام د چا دغه ته رالیږلی یم چې دا څه ګناه کې عبدالله ګیر دی چې داسې مجوسي کور ته ولاړ دی. توجه غواړم ډېره. ما وایي چې دا پرېږده څه هغه عمل به دې کړي یا ووایي. ما ته یې غوږ کېږده عبدالله. دا بعضې خلک په سبحان الله هم شرمېږي.
په ګناهونو نه شرمېږي ښځو ته چې بد بد ګوري نو نه شرمېږي حیا نه ور دي چې جومات کې کښېنې سبحان الله هم نو شوق سره سبحان الله ووایي ماشاءالله ماشاءالله وایي ما وی چې ښه عمل وښیه ما ته عبدالله مخې ته غوږ کېده چې لور سره مې واده وکړو کمره مې سجه وکړه بلا ډیوې مې ګیر چاپېره کېښودې چې څنګه دروازې ته ننوتم دروازه مې وډبېده ورتلم لور سره به ما صحبت کوه اوس دروازه وډبېده چې مې وکته یوه زنانه ولاړه ده او یو ډیوې نیولې ده لاس کې مړه ده ما ته وي چې بارامه دا ډیوه راله بله که لږه نو ما ولې ډیوه بله کړه اوس توجه غواړم وی هغه لاړه بیا به راله بیا چې ما وربند کړه بیا به مې د اراده وکړه بیا به دروازه وډبېده بیا ویا ډیوه مړه شوه بیا به دا شوه حتی تر دې پورې ما چې دا څه کوي وایي چې مې وکته په پنځم کرت مې ونه ډیوه بله کړه ما وی راشه شاته شاته او پسې روان شه چې دا ولې وایي دا ښه ده پوه شو چې څوک راپسې را روان دي وایي کور ته راله دا پیرې ډیوه نه مړه کوله ځکه په خپله به یې په زوره مړه کوله غرض یې دا و چې د خوراک دپاره سراکه اوږې ما ډیوه مقصد نو د خوراک دپاره سراکه بچي مې اوږې دي خو سوال خو یې کولی نه شم نو ډیوه یې بانه کړه وایي کیدای شي زما په مخ کې ورته د لوږې اثرات ښکاره شي وایي ډیوه مې روانه کړې وه وایي چې کور ته ورسېدم زما د کور د واړې وړې دوه درې لوریانې مې دي زامن نه لرم لوریانې مې دي هغه لوریانې مې جاړي عورتونه ښکاري بربنډې دي د کپړو انتظام نشته د خوراک انتظام نشته زما بچي د لوږې نه په دغه خاورو کې لوغړېږي بارم چې دا حالت ولیده لاړه کور ته بلا سامان د توخې راوړه د هغې زنانه کور ته یې راوړه او اواز یې وکړه اواز زنانه ته وایي چې تر مرګه پورې ستا د لوریانو د واده انتظام هم زه کوم ستا د لوریانو د جهیز انتظام هم زه کوم ستا د لوریانو تر قبره پورې د کفن انتظام هم زه کوم زه ذمه دار یم وایي هغه ښځې دعا وکړه چې ربا دته د دې عوض په دنیا کې هم وښیه او په آخرت کې هم وښیه وایي قسم دې همدغه عملو چې جناب محمد رسول الله د بیت الله نه راولېږلم او اواز یې وکړ چې باران ته ووایه چې یوه ذمهداري ته راکړه د جنت د ذمهواري زه در کوم باران وایي څه ذمهواري وایي دا کلمه ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله باران الله تبارک وتعالی سره د ټول خاندان مسلمان که زما محترم خبره مې دې پورې کوله د دوو لوڼو ذمهداري واخیسته زما رب ورته د ایمان نور باندې منور کړ د ایمان په شرف باندې مشرف کړ زما محترم او په جنت کې ورته زما رب او پیغمبر ټیکټ هم ورکړ زما محترم نو څه د خیال اوس داسې خلک شته چې د لوڼو خویندو حقونه وایي زما محترم حقونه مه وه د لور خور حق مه وه مه وه مه وه قسم د ګورې اعمال او دغه زموږ ډېر کمزوري کیدای شي ستا اعمال ډېر کمزوري او د لور خور حق دې په دنیا کې ورکړ یو صحابي راغی د الله رسوله ته ګواه اوسېږه ما یو زوی له مرعي ورکړې دی هسې نه چې زه مړ شم او سهار له یې دا نور وروڼه غواړي نبي علیه السلام ورته وایي د نورو زامنو لوریانو له دې مرعي ورکړي دي چې دی یو له دې ورکړی دی هغه ورته د الله رسوله نه ده سره مې مینه ده نو ده پسې مې ټول جایداد منتقل کړې تاسو ته وایم ده سره مې مینه ده نو دا مرعي مې ده له ورکړ نو پیغمبر جمله وفرمایله چې ها ما پیغمبر په ظلم باندې ګوان کې دا خو ظلم دی او الظلم ظلمات یوم القیامت قسم دې دا ظلم د قیامت پر تیارېږي چې بیا به تا ته د دې پته په قبر کې ولګي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام